الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو، د اهل حدیثو په جامه کې منکرین د حدیثو وایي چې 20 رکعاته تراویح په احادیثو کې نه دي ثابتې. د الله پاک په توفیق به زه په نن درس کې 22 احادیث درته ذکر کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 20 رکعاته وي، د حضرت عمر رضی الله عنه تراویح 20 رکعاته وي، او د نور صحابه تراویح 20 رکعاته وي، او تر نن پورې په حرمینو کې 20 رکعاته دي. اول 2 حدیث درته ذکر کوم چې پاغي کې دا راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 20 رکعاته وي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې په جماعت سره تراویح کړي دي، او نور بیا ځان ته کولې. هغه 3 شپې چې په جماعت سره کړي پاغي کې 20 رکعاته تراویح کړي دي، او نور چې بیا ځان ته کولم پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې په جماعت باندې تراویح کړي دي. دا 3 شپې چې په جماعت باندې تراویح کړي وي نو د 20 رکعاته کړي وي. عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة. تاریخ جرجان جل یول صفحه 142 العنایه شرح د هدایي على هامش فتح القدیر جل اول صفحه 308. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه ووتلو او خلکو ته د 40 رکعاتو امامتي ورکړه، یعنی 4 رکعاته فرض او 20 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر وکړل. د دې حدیث په سند کې محمد ابن حمید الرازی ضعیف دی، لیکن د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه متواتر عملی حدیث د دې حدیث تایید کوي. لدی وجه دا حدیث د حسن لغیره په مرتبه کې دی. نو هغه 3 شپې په جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کړي دي، او بیا نور رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته تراویح کولې، ځان ته 20 رکعاته کولې. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. دارنګ السنن الكبرى للبيهقي جلد 2 صفحه 490. دارنګ مسند عبد بن حمید صفحه 200 او اتلس. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح او وتر کول. د دې حدیث متن اول نمبر صحیح دی، حتی چې متواتر دی، ځکه چې د محدثینو دا اصول دي چې د حدیث په سند کې اگر چې کوم راوی ضعیف وي، لیکن چې کله د حدیث په مضمون باندې صحابه او تابعین او تبع تابعین او مذاهب اربعه عمل کړی وي نو هغه حدیث ته متواتر عملی ویل شي، او د دوی عمل ته اجماع عملی ویل شي. محدثین حضرات د دین په تلقی بالقبول باندې تعبیر کوي. د داسې حدیث سند بحث ته نه محتاجه، لکه څرنګه چې د اول ورځې سپوږمۍ شاهدانو ته محتاجه، لیکن د 14مې سپوږمۍ شاهدانو ته نه وي محتاجه. دا 2 حدیثه په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 رکعاته تراویح کولې. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې د تراویح په جماعت باندې پابندي شروع شو. ګوري ورونو دلته 3 خبرې دي. یو 20 رکعاته تراویح دي، یو تراویح په جماعت سره کول دي، یو په جماعت پابندي ده. 20 رکعاته تراویح دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. تراویح په جماعت سره دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي.
حضرت عمر پابندی په جماعت کړی ده. داسې ګوره مه وایي چې دا 6 رکعاته حضرت عمر شروع کړي دي رضی الله عنه. د حضرت عمر شپږ حدیثه به درته ذکر کړم چې د هغه تراویح 6 رکعاته وي. اول عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 ركعة. بيهقي جلد 2 صفحه 496. سائب بن يزيد فرمایي چې خلکو به د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 6 رکعاته تراویح کولې. دویم عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. يزيد بن رومان فرمایي چې خلکو به د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې 23 رکعاته کول، 6 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر. بيهقي جلد 2 صفحه 496. عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. يحيى بن سعيد فرمایي چې عمر بن الخطاب یو سړي ته امر وکړو چې خلکو ته د 20 رکعاتو امامتي ورکړي. وګوره مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عن عبد العزيز قال كان ابي بن كعب يصلي في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. عبد العزيز بن رفيع فرمایي چې ابي بن كعب رضي الله عنه خلکو ته د 20 رکعاتونو امامتي ورکوله. دا د حضرت عمر رضي الله عنه زمانه وا. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. پنځم حدیث د حضرت عمر رضي الله عنه قال محمد بن كعب القرزي كان الناس يصلون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 20 ركعة. محمد بن كعب القرزي رضي الله عنه فرمایي چې د حضرت عمر په زمانه کې به خلکو 6 رکعاته تراویح کولې. وګوره قیام رمضان للمروزي صفحه 150. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب ان يصلي بالليل في رمضان فقال إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال قد علمت ولكنه أحسن. فصلى بهم 20 ركعة. اتحاف الخير المهرة جلد 2 صفحة 415 او المختار للمقدسي جلد 3 صفحة 300. ابي بن كعب رضي الله عنه ته حضرت عمر رضي الله عنه فرمایل چې خلق د ورځې روژوي او قرآن سم نه لولي نو کته ورته د شپې قرآن ولولي نو دا بخی. حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه ورته وفرمایل چې دا خو یو نوی شی دی. نو حضرت عمر رضي الله عنه ورته وفرمایل چې ماته معلومات ده لیکن دا طریقه خدا. نو حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه دوی ته د 20 رکعاتو تراویح امامتي ورکړم. نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه شپږ حدیثه شو، په دې کې 20 رکعاته تراویح راغلي. یو بل حدیث دی د حضرت عمر رضی الله عنه هغه د سعید بن یزید رضی الله عنه په روایت راغلی دی چې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه حضرت ابي بن كعب او حضرت تمیم الداری رضی الله عنهما ته حکم وکړو چې خلکو ته د 11 رکعاتو امامتي ورکړي. نو 8 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر دام په بیهقي کې د جلد 2 صفحه 496. نو ګوره په دې یو حدیث کې 8 راغلي او په شپږو کې 6 راغلي. نو د دې یو او د شپږو حدیثونو په مابین کې تعارض راغلو. نو د دفع د تعارض د لپاره بعض علما د شپږو حدیثونو ته ترجیح ورکوي او د 8 رکعاتو والاو په باره کې فرمایي چې وهم و غلط. حافظ ابن عبد البر په الاستذکار کې لیکي چې وهم و غلط. دا د 8 رکعاتو والا وهم دراوی دی او غلطیا ده. الاستذکار جلد 2 صفحه 9 باب ما جاء في قيام رمضان. او بعض علما په کې تطبیق کوي. هغه تطبیق داسې کوي چې حضرت عمر خو په جماعت پابندي شروع کړه نو تدریجا شروع کړه. اول کې داسې و چې 8 رکعاته په جماعت کې د 12 رکعاته صحابه په کورونو کې کول، یعنی 8 رکعاته په جمع کې د 12 رکعاته به جمع کې او بیا په د شپږو حدیثونو مطابق ټول 20 رکعاته په جمع باندې شوي. نو د 20 رکعاتو نه کم رکعاتونه نه دي شوي. او احادیث بداسې درته ذکر کوم چې پاغي کې د نور صحابه عمل راغلی دی چې هغوی به 20 رکعاته تراویح کولې. عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعة
وكان علي يوتر بهم. بيهقي جلد 2 صفحه 496. حضرت علي رضی الله عنه قاریان راوغختل او یو ته پکې امر وکړو چې خلکو ته 6 رکعاته تراویح ادا کړي او حضرت علي رضی الله عنه ورته د وتر امامتي ورکوله. دویم عن ابي الحسناء ان علي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعه. بيهقي جلد 2 صفحه 496. ابو الحسناء فرمایي چې حضرت علي رضی الله عنه یو سړي ته حکم وکړو چې خلکو ته 15 تراویحات یعنی 6 رکعاته تراویح ادا کړي. كان عبد الله بن مسعود يصلي بالناس في شهر رمضان فينصرف عليه ليل. قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر ب3. قيام رمضان للمروزي صفحة 150. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بخلق تشل ركعة تراويح او 3 ركعة وتر ادا کول. عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة. مصنف ابن ابي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة. حضرت عطاء فرمای چې ما صحابه او تابعین ومندل چې 6 رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر به کول. قال عطاء أدركتهم يصلون في رمضان 20 ركعة ويوترون منها ب3. قیام رمضان للمروزی صفحه 150. یعنی ما چې خلق لیدلی دي نو همدانه 10 رکعاته کوي، 6 رکعاته تراویح، 14 رکعاته نفل او 3 رکعاته وتر. داود ابن قیس فرمای چې د عمر ابن عبد العزيز او د عثمان ابن ابان په زمانه کې د مدینه منورې خلکو 9 رکعاته لمونځ کولو. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعه. 9 رکعاتو کې 6 رکعاته تراویح دي، 14 رکعاته نفل دي او 3 رکعاته وتر دي. د صحابه او د تابعینو په زمانه کې چې کوم امامانو د 10 رکعاتو تراویح امامتي کړې ده د غوی نمونه واوره. معاذ ابو حلیمه القاری الصحابي چې په 3 هجری کې وفات شوی دی، د صحابه او تابعینو ته د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه به د 10 رکعاته تراویح امامتي ورکوله. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به خلکو ته د 10 رکعاتو تراویح امامتي د صحابه او د تابعینو په زمانه کې ورکوله. حضرت شتیر ابن شکل التابعی د به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سوید ابن غفلات تابعی به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابن ابي مليكه التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. حارث التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابو البختري التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عبد الرحمن بن الاسود التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. علي بن ربيعه التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سعيد بن جبير التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عبد الرحمن بن ابي بكر به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. سعيد بن ابي الحسن التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. عمران العبدي التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. زراره ابن ابي اوفا به اوفا به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. شبرمات تابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. ابو مجلس التابعي به د 10 رکعاتو تراویح امامتي ورکوله. نو د دوی 12 روایات به درته د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوم. 2 روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویح شو. 6 د حضرت عمر رضی الله عنه د زمانه د تراویح شو. د 8 د نور صحابه د تراویح شو. نو 8 او دای 15 اولس احادیث دغه دي چې د صحابه د تابعینو د زمانه د امامانو د تراویح ذکر پکې شوی دی. نو 15 اولس 22 نو دا 22 احادیث شو. نو ګورئ د دغه قاریانو د تراویح د امامتیو احادیث. محمد بن سیرین ان معاذا ابا حلیمة القاری كان يصلي بالناس في رمضان 41 ركعة. قيام رمضان للمروزي صفحه 150. معاذ به د 40 رکعاتو امامتي کوله. 6 رکعاته تراویح په 4 وقفو کې، 14 رکعاته نفل، 3 رکعاته وتر او 2 رکعاته تهجد. عن شتير بن شكل وكان من اصحاب علي انه كان يؤمهم في شهر رمضان ب20 ركعه ويوتر ب3 وفي ذلك قوه.
شطير ابن شکل به د شلو رکعاتو امامتي کوله. سنن کبرى للبيهقي جلد 2 صفحه 496. ابو الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. سنن كبرى د بيهقي جلد 2 صفحه 496. سويد بن غفلة بد 5 ترويحات شل ركعات امامتي ورکوله. عن نافع ابن عمر قال كان ابن ابي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة. مصنف ابن ابي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة. ابن ابي مليكة بد شل ركعات امامتي کوله. عن الحارث أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل ب20 ركعة ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. يعني حارس التابعي بدا 10 ركعات امامتي کوله. عن ابي البختري انه كان يصلي 5 ترويحات في رمضان ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. ابو البختري بدا 5 ترويحات 10 ركعات امامتي کوله. عن الحسن بن عبيد الله قال كان عبد الرحمن بن الاسود يصلي بنا في رمضان 40 ركعة ويوتر ب7. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبد الرحمن بن الاسود د 40 رکعاتونو امامتي کوله او رکعات وتر به کول. یعنی 4 فرض، 10 رکعات تراوی، 14 رکعات په 4 وقفو کې نفل او وتر، یعنی 4 رکعات تهجد او 3 رکعات وتر. د وتر او د تهجد نه مجازن په وتر باندې تعبیر کیږي. وګوره سنن نسائی ابواب الوتر. عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 ترويحات ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه باب كم يصلى في رمضان من ركعة. علي بن ربيعة بد 5 ترويحات امامتي کوله. وعن ورقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ركعة 6 ترويحات. فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 ترويحات. حوالي بالا. سعيد بن جبير 10 رکعات تراوی، 4 رکعات تهجد او په اخیری 10 کې 4 رکعات نور تهجد کول. حبيب ابن ابي عمرو كان سعيد بن جبير يصلي في رمضان 6 ترويحات يسلم بين كل ركعتين. قيام رمضان للمروزي صفحه يوصل او 58. سعيد بن جبير به 6 ترويحات کول او د هر 2 رکعاتو باني بي سلام ګرځولو. يونس أدركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الأشعث يصلي بهم عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن أبي الحسن وعمران العبدي كانوا يصلون 5 ترويحات فإذا دخل العشر زاد 1. مخکنه حواله ده. يعني ده 10 رکعات تراوی کولی. زكوان الجرشي شهدت زرارة بن أبي أوفى زرارة بن أوفى يصلي بالحي في رمضان 6 ترويحات فإذا كان في آخر الشهر في العشر صلى 7 ترويحات كل ليلة. حوالا مغدا. عن شبرمة وكان من أصحاب علي أنه كان يؤمهم في رمضان فيصلي 5 ترويحات. زجاجة المصابيح جل أول صفحة 300 أو شبك شبيتهم. عمران بن حجير كان أبو مجلس يصلي بهم 4 ترويحات. قيام رمضان للمروزي صفحه يوصل او 58. يعني ابو مجلس بد تراویح په 4 وقفو کې 4 ترویح یعنی 14 رکعات کول. لمذهبان دي صرف د حرمینو یو امام وخی چې هغه د اسلام په تاریخ کې په حرمینو کې صرف یو ورځ 8 رکعات تراویح کړی وي. همدارنګه دي صرف د یو صحابي او یا دي صرف د یو تابعی عمل وخی چې هغه 10 رکعات تراویح د سنتوالي نه انکار کړي او د 10 رکعاتو نه کم تراویح کړي وي. دا 12 احادیث د الله پاک په توفیق د امدی مطابق دا 1400 کال په حرمینو کې 10 رکعات تراویح کیږي.